ډېر افسر په دې کې مسلمانانو فریضه ده فدعوه بها یو مقصد دار ہے چې دې په وسیله باندې به انسان خپل رب را بلی فدعوه یو مقصد دار نورابله هغه بها منه د دې په وسیله باندې یعنی د اسماء الله الحسنا په وسیله باندې به انسان دعاګانې کوي په دې وجہ ټول اسکار کوم چې منقول لی هغه لپاره اصولی خبره بدای چې د قران مجید د آیت کریمه مطابق کول وي ته بعض خلکو مزاج دار چې اغیتا د مشران نه کوم خبره راشي نو هغه شانته فالو کوي څنګه چې مشران ویلي خبره داسې نه ده خبره دارا چې هغه شان فالو کول پکار دي څنګه چې قران او سنت ویلي دته گستاخی یا بے ادبی نه وي الله جس فرمایلی دی فدعوه بها نو دعا کوي د الله نه بها د دې په وسیله باندې قران طریقه خو ده چې کله یو انسان دعا کوي نو د الله نه بکی او د دې اسماء حسنا په وسیله باندې وږي په دې کې د مزید بحث ضرورت نشته ده البته یو بنیادی خبر ادا ده چې کله الله رب العزت هغه ته د انسان ټول حاجات معلوم دي هغه پار سبانه قدرت لري نه هغه بیا د دعا حکم سره لګي ولی وېدا چې فدعوه خدای ګڼ وجوه لګي محدثین بالخصوص امام خطابی اور امام ابن العربی خپل کتابونو کې د تفصیل سره وضاحت کړل هغه داري چې الله رب العزت کلا د یو سیز حکم کی په دې مقصد دای چې دا سیز د اباحت درجه کې نه ده دا د فرضیت درجه کې ده نو انسان د ځان په دې پوهه کی چې الله رب العزت په غوښتو ناراض کیږي نه بلکې څومره چې انسانان داغه نه ډېر غوښتلو کې نو دومره به د هغه رضا ډېرېږي او یو حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله داسې ذات دی چې کله د هغه نه څوک خپل حاجت نه غواړي نو یغضب علیه الله په هغه ناراضي دې کې فرق ښیي د خالق او د مخلوق په میز کې بنیادی او د اسماء الله الحسنا بنیادی مقصد هم داري چې انسان د خپل رب ذات او د صفات پیژني او دا غین رستو بعد د عجز د تقوا د دعا پای کې د ځمکه اسمان فرق راځي دا انسان خپل رب نه پیژني په دې وجه باندې د ګډوډي الله نه سوال نه کوي په دې وجه نه کوي چې ډېر ګناهګار یم چې ډېر ګناهګاری نو قران ویلي دي چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا خو انداز د قران مجید کله یو سړی خیال لای چې ما زیاته کړه نو قران مجید کې زمونږه د نیکه د سیدنا آدم دعا ذکر دا چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین خلقو د الله دربار د مخلوق د دربار غوندې ګڼل دا څنګه ده د الله در آغه ده کہ ذلت نہیں سوال کے بعد مخلوق نہ کہ سغواړې نه اوري خو درکې نه او کدری کې نو ذلیل کوي وځي لیکن الله دا څنګه ده اغنا چې سغواړې او هر وخت غواړې نو پدې هغه رضا پدې کې مزمر ده درکې یا نه درکې اوس هغه حکمت باندې مبني حکمت باندې مبني پدې کوم چې ما بار بار ویل دي چې یا خو الله غسیز فوري ورکی دویم دا چې کاغه نو ورکی نو داغه پدې بل څه फायदा دل راولي یا یو نقصان د تراتلون کی د په علم کې نه لیکن الله تعالی معلومه نه نقصان تکلیف تلري کی
او دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یزدخر له فی الاخره هغه ورلا د آخرت لپاره ذخیره کی. دعا پدې کې بنیادی خبره دغه ده چې دا د الله په ذات باندې یو غیر متزلزل یقین بسړې پیدا کوي چې کائنات کې یو ذات دی چې انسان بخپل هر حاجت هغه ته رسي، هغه نه بغواړي جاړي بعد هغه په دربار کې. دویم دا چې دا د الله په قدرت دلالت کوي. الله په هر چیز باندې قادر دی، ان الله علی کل شیء قدیر. د دې وجنا الله رب العزت نه د سوال کولو حکم دی. او دریم وجه دا چې دا عبادت، دا درې بنیادی سيزونه دي، دا الله علم، دا قدرت، او دریم دا عبادت دی. تو دعا دا درې محور دي. په دې وجه باندې قرآن او حدیث کې موږ ته حکم دی چې الله نه غواړي، هر څه الله نه غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ته فرمایل امداد چې غواړي الله نه غواړي. تفصیل مونږ خولې ده، بعض امداد مخلوق نه غوښتې شو، لیکن دا غي باوجود با صحابه کرام مزاج دا او چې مخلوق نه امداد نه غوښت. چابک بته وغورځید نو خوا کې وسوکو هغه ته به ویلیم شو چې دارا لراګه خو نه به کول، سولې نه وکوشو راوي باغس بیا وبرو خود. په دې کې عقلی خبرې نه کوي خلک، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پتنګان دي، او څنګه چې هغه حکم کوي به هغه شانتي کوي. دې کې علتونه نه تلاش کوي چې څه وجه دا څه سبب دی. د مسلمان کار دی چې آمنا وصدقنا. نو قرآن مجید دا جمله چې ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها د دې وضاحت ما کړل، او دا مو ویلي دي چې دا الله رامدد شویل دا به انسان په اس حال کې نه پریږي. دویمه جمله په دې کې دا وا چې وذر الذين يلحدون في اسمائه. ډېر مخکې روزه نه مخکې تقریبا موږ وضاحت کړو ده چې الحاد دا اصل کې ویلی شي کګلیچ ته کوګواله. قبر تاسو عمومي طور وینه هم کنه هم کوزيږي را کوزيږي ورته هم مړی پکې خخوي پای کې سهسا انسانان نیغ کني. او چې کله د انسان د بڑے برابر یا د سینې برابر شي د حکم مطابق نبیا خلق وی لحد پکې جوړ کړ. هغه لحد قبلې غاړه ته وی بیا هغه کوک شي. کوک دا مطلب چې د نیخ تلو په ځای اوس هغه کوګواله راشي پای کې. دا د الحاد لفظ دغه نه وته دی. یو سړی چې هغه د الله نه غلار پریدي د شریعت آغا وضاحت پریگ دی کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نیخ پنیغ کړل دی او دې بل لار اختیار کی ناغه ته الحاد وای. وذر الذين يلحدون في اسمائه. خلقی فلانے ملحد دې څه مطلب بے دین دی، کوګ سړی دی، عقاید برباد دي. د چا چې عقاید بربادی ناغه ته ملحد وای. عقاید داغه چا بربادی چې هغه د قرآن او سنت خلاف عقیده ساتي. نن د خلکو خیال لا ځان له خپل سا عقاید جوړ کړی چې زما دا عقیده ساتم او دا وساتم. نو بیا چې کم سړی په هغه عقیده کې اختلاف ساتي نه دی وای دی دا عقاید نه مني، پیدا استادو وزکړي عقاید دي. مسلمانان هغه عقاید نه مني کوم چې قرآن نه بهري. عقیده لپاره اصولی طور ځان په خبره پویول پکار دي چې عقیده د قطعی نص نه ثابتېږي. د چا په وینا باندې عقیده نه ثابتېږي تر دې پورې چې یو داسې حدیث چې هغه ته خبره واحد وایي. خبره واحد هغه ته وایي چې هغه د مشهور او د متواتر تعریف پاغه نه صادقي. یو جمع غفیر هغه نه بیانوي یو داسې حدیث اگر چې به صحیح وي، لیکن دا اکثر علما او رائے دارا چې په خبره واحد صحیح باندې هم عقیده نه ثابتېږي.
نن خو اندیر نگری دا وس خلق پس عقاید و جمع شي بیا هغې ته عجیب و غریب نسبتونه کوي. دا دلال دی، دا گمراهي ده، دا دین نه دی زموږ. دی عقایدو کې بعض عقاید برباد دي د خلقو. دا خلق لګیایي د بیا اهل حق ته دی عقاید برباد دي. دا غي نه دي برباد، خپل عقیده سمګه قرآن و سنت پسې لړشا پدې کې مشران یا اکابر نه پکاري. په قبر کې د انسان د عقیده تپوس داغه نه کیږي، پاغه بنیادونو کم چې دز دکړه ده پکې مې چې ایمان لرل ده، او قیامت کې هم داغه مطابق تپوس کیږي. دا چاته نه وي چې ته د چا په عقیده باندې وي، د فلانی په عقیده او که د فلانی په عقیده وي. مر ربک ما دینک من نبیک تپوسو نه. دا یو لویه ګمراهي نن روانه په دنیا کې، د فلانی عقاید او د فلانی عقاید او فلانی جماعت او د فلانی جماعت. تاسو دي مسلمانان یو موټی دی او د مسلمانانو عقاید قرآن و سنت کې موجود دي. هغه سنت چې متواتر یا شهرت درجه ته رسېدلي. د کم خلک چې د دغه عقایدو نه ورتیر شي نه هغې ته وایي ملحد او دې کار ته وایي الحاد. دا نه چې نن یو سړی یو عقیده ساتي او زما هغې سره اختلاف شو هغه به ولیکي دا عقیده خرابه ده، مونځ ورپسې نه کېږي. دا ستا په وینا نه کېږي چې ته وایې دا عقیده خرابه ده. دا عقایدو درستګي یا خرابواله دا د احادیث متواتره نه معلومیږي. یو داسې عقیده چې صحابه کرامو زمانه کې نشته، نن د هغې نه څنګه عقیده جوړېږي؟ دا الحاد فی الاسماء دی. الحاد په عقیده کې بنئ، الحاد فی الاسماء سره. نو مفتی احمد شفیع رحم الله کتاب نه درې مقصدونه ما بیان کړو. یو پای کې هغه دی کوم چې د مشرکینو دی. مشرکان دا کوي چې د الله نوم دی الله، نو دې په مقابله کې هغې جوړ کړی دی اللات. لات دا د الله مؤنث جوړ کړی. دا الله اسماء کې اسم دی العزیز، غالب، زورور. هغې د الله د دې نوم په مقابله کې یو فیمیل نوم جوړ کړی دی عزا. دا پیری وه او هغې د عزیز مؤنث کړی دی العزا. داسې نور بې شمېره هغې کول وخت. دا الحاد فی الاسماء خړومبنی مصداق دغه دی. دا الحاد فی الاسماء دی. که دا مشرکین کې او که غیر مشرکین کوي، دا جائز نه کوي، دا درست نه کوي. مفتی احمد شفیع رحمہ اللہ دلته کې چې سویلو نه کہ یو دا ہے اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ نام استعمال کیا جائے جو قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں. جملہ زمانہ صفحہ 132 اور دا جلد سلورم دا سورۃ الاعراف دا آیت 180 لاندې. دا اللہ دا پارا آغ نمونه استعمال کړی شي چې قرآن او حدیث کې دا اللہ دا پارا ثابت نه دي. څه مطلب دی؟ دا اللہ یو نوم قرآن کې نشته، دا اللہ یو نوم په احادیثو متواترو کې نشته، هغې ته به دا الله نوم نشي ویلی. او که یو سړی هغه ږدي او د الله نوم ورته کوي، دا الحاد فی الاسماء دی. مونږ بار بار ملګرو ته ویلی دي تاسو د الله نوم لا شهرت ورکړئ، الله وایه. الحاد فی الاسماء ته مه ځئ. الله ته خدای ویل مونږ نه تپوس مه کوه، خپله فیصله وکړه، بس مونږ نه سره تپوس کوه. هغه طارق جبیل صاحب هم لګیا شوی دی اوس. هغه یې پښتانه خو ډېر زیاتې کوي، دی ورته خدای سره پاک هم یو ځای کوي. پاک خو فارسی لفظ دی، په الف کف. الله ولې نه وایي خلک؟ څه تکلیف دی خلکو ته؟ په ما اصله اعتراض کوي چې دی نوې خبرې کوي. دا زه نه کوم، دا مفتی صاحب عبارت ته ما لیکلی، ما وہ استا مخ کہ اللہ کے لیے وہ نام استعمال کیا جائے جو قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں.
کدا نوم قرآن و حدیث کی نو ٹھیک ده اهل علم په دې پوهیږي چې دا نوم خدا دا فارسی ده الله د پاره ثابت نه رہے دا الله نوم انسان ځان نشي کېښودی مونږ دا نه وایو چې استعمالونکي کافر دي خلک په خبره نه پوهېږي مونږ اصلاح کول غواړو مسلمانانو ته مشرکان نه ویل غواړو غلطي کوي خلک دی کتاب کې په زرګونو ځای باندې په خپله د خدا خدا وایي نو د آیت لاندې د الله تعالی لیکلي خدا سے ډېر کم خلقي چې د هغې خپلې غلطۍ ته نظري او د هغې اصلاح وکړي مولانا سید سلیمان سلمان منصور پوری اسماء الله الحسنى باندې د هغې یو کتاب د ورکوټه غوندې دی آیت کریمه هغه بحث کوي نو د هغې په د آخر کې لیکي چې ما په هر کتاب کې خدا لفظ استعمال کړی دی او بیا یې لیکلي الله دې ما معاف کړي ولې ما د الله دپاره یو داسې نوم استعمال کړی چې قرآن او حدیث کې نشته او مونږ خپل شاګردان مقتدیان په دې هم پوهیو اورېدونکي چې الله چې کوم دی دا عربي لفظ دی قرآني لفظ دی او دا ښکاره ده چې قرآني لفظ ویلو باندې مونږ ته اجر ملاوېدی شي او ما څو ځله دې ځای نه دا خبره کړې ده زموږ یو ملګری او پروډیوسر و حبیب الرحمان صاحب د ما ایم فل پی ایچ ډي کې ملګری و هغه ته ما ویل چې که تاسو د خدا حافظ په ځای الله حافظ ویل شروع کړئ نو شاید چې دا خبره سمه شي دا علمي خبرې دی چا ضد د وجې نه کوو موږ چې چا ضد دی چا مخالفت د عقیدې مسله ده د الحاد فی الاسماء خبره ده چا چې کړي درست یې نه دي کړي شاید د هغې خیال نه و دې خبرې ده ورنه دی دا الحاد فی الاسماء هغه تجربه وکړله چې کله پروګرام ختمو نه بیا یې الله حافظ نو هغه الله حافظ باندې خبره سمه شو اوس ډېر خلک الله حافظ وایي یو بل ته مونږ دا هم وایو تا ته یو سړی وایي په خیر راغلی ته وایي الله دې وبخ یعنی الله لفظ الله اسم الله ځان له په خپله خوښ کړی دی و د مفتی احمد شفیع رحمہ اللہ د وینا مطابق الحاد سر اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ نام استعمال کیا جائے جو قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں کدے دا مطلب نہیں ہمارے یو سڑے پوئے ہم دا مطلب نہیں علماء حق کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات میں کسی کو اختیار نہیں کہ جو چاہے نام رکھ دے دا اختیاری چاہتا نشتا چې الله لدې د خپل ځان نه نوم دی الله چې ځان له کوم نوم یې ښه دی هغه د هغه نوم دی او هغه نوم قرآن مجید کې دی دا کم اسماء چې کم اسماء حسنا تفصیل کې راځي د هغې باره کې ما څو ځله ویلي دي چې دا څیزونه کم چې بیانېږي د اسماء دا د شارحینو یا د بعضې راویانو تفسیر دی او په هغې ښکاره خبره ده ما تیر جمعه مخکې جمعه م ویلي و چې رب لفظ په هغې نشته رب اسم کم تفصیل چې گئی هو الله الذي لا اله الا هو فلان فلان په هغې رب نشته حالله د انبیاء کرام دعاګانې د رب بنانه شروع کېږي او د علمي خبرې خلک علمي انداز کې لي یو سړی نه خبر نو په کار دا نه دی چې خندنې شروع کړي دا خو نوې خبره ده دا نوې نه ده زړه ده خو خلک خبر نه کم محدثین چې هغې کار کوي په اسماء الله الحسنا باندې دا بحثونه هغې کړي دي ټولو کړي دي خلک ته واقف نه دی نو دی دا وایي چې هېڅ چاته علما کا اتفاق ہے اوس یو سړی جاهل دی خامخا هغه وایي زه ورته وایم نه وایي علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات میں کسی کو یہ اختیار نہیں کہ جو چاہے نام رکھ دے یا جس صفت کے ساتھ چاہے اس کی حمد و ثنا کرے
बल्कि सिर्फ़ वही अल्फाज होना ज़रूरी हैं जो कुरान और सुन्नत में अल्लाह ताला के लिए बतौर नाम या सिफ़त के ज़िक्र किए गए हैं। बातेर ज़लम मरगरो तो वेली दा सारा महफूज के दा इबारत ज़िक्र दा इबारत न पंजपीरी दे न वहाबी दे और न सलफ़ी अहले हदीस दे दादे देवबंदी आलम इबारत है वो सो कुछ सड़े किताब न गुरी उदय गुनाहगार को मुग नहीं हो। मुफ्ती साहब देरा पारा मिसाल और गई मसलन अल्लाह ताला को करीम कह सकते हैं, अल्लाह ताला तक करीम वेलिश आया सखी वर्त वेलिश हूँ अल्लाह ताला तो सखी निशी वेले दासे गण अल्फाजी अजम खुलो बांध राजी लेकिन खलक वही अल्लाह दफलान की न डेर खुशहाल है दासे नहीं वेल बगाल अल्लाह दफलान की ना राजी है। खुशहाल और राज़ी के फ़र्क है तो खुशहाल मुतज़ाद सही बदहाल जिता खुशहाल लफ्ज़ हो न दा दलालत पदी गई चिगंदे अल्लाह माने बदहाली उम राज़ी तो बदहाली रातल और खुशहाली रातल दा अजसाम और मखलूक सिफ़त ही तो खालिक सिफ़त नहीं मुंग हमदर्दी को उतासरस ता अक़ीदा समो ता गुस्साखी न गो बेइज्जती न गो चा हमदर्दी को उतासरा चिप बेख्याल है कि इस्ताद अखले नदा से अल्फाज उजी चा मुनासिब न दी अल्लाह तो सखी लफाज नहीं वेल बकार बोले सीन खे ये असल के आगे जुम्मे के तवी चा नरमई खुदा अल्लाह पारा दे लफ्ज़ इस्तेमाल जायज़ नहीं। मुफ्ती साहब खुदलते नहीं वेली खुदा कम इबारत चिदे लिखी दा इबारत दे इमाम कुर्तुबी दे अलअस्ना पनुम माने चाकम किताब लिखल रे आसमा अल्लाह हुस्ना वजाहत के तो दा इबारत दागे रे दागे तर्जमा सखी लफज मिसाल हम अगर पेश कर दे अल्लाह ताला त नूर वैलिशु कनिशु वेले अल्लाह नूर समावात वल अर्द वेलिशु लेकिन अल्लाह त स्पिन नशु वेले अल्लाह ताला त स्पिन नशु वेले उस पर तब वैशे च सिफ़ात इलाहिया दा अकल शे न दे च सड़े रे पदे के खपला कर और दाखिली पदे व इंशाल्लाह तो सब मुनाजरे मुस्तामख के खैम च जुबाई और दफलान की मुनाजर शे व पदे मसला दा डेरा बुनियादी मसला दा अक़ीदे सर मुतालिक़ खलक पे सोच न गई तो देवई नूर कह सकते हैं अबयज़ नहीं कह सकते। अल्लाह ताला तो शाफ़ी वेलिशु वशफ़ैन तो शाफ़ी ला शिफ़ा ला शिफ़ा शिफ़ा ला युगादिर सुक़मा अल्लाह ताला तो शाफ़ी वेलिशु लेकिन तबीब और तनशु वेले तबीब मन इलाज कौन के मुझे कल इलाज लफ्ज़ राग न उस इलाज मुआलजा मसला बल ख्वा लड़ा मखलूक़ियत तलड़ अल्लाह ताला शाफ़ी दे लेकिन अगर तबीब न दे कला तबीब न डॉक्टर लफ्ज़ हम नशे दे क्योंकि ये दूसरे अल्फाज मनकूल नहीं अगरचे इन्हीं अल्फाज के हम मानी हैं। ये दा अल्फाज तबीब और शाफ़ी दा हम मानदी मतलब ये दे लेकिन शाफ़ी इस्तेमाल दा अल्लाह पारिश्ता और तबीब निश्त दारेंगे सखी और करीम द्वारा हम मानदी मतलब ये दे लेकिन द करीम इस्तेमाल शतरे और दारेंगे द सखी इस्तेमाल निश्तर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खपल पैदाइश के चाहता मुहताज न दे अल्लाह दे लेकिन आप पारा खुदा लफ्ज़ न इस्तेमाल शे खुदा मने खुद आवेगा इस्तेमाल शे न दे अगर तावीलात में कहा कम जगह खलक चिदा फलानी माना जायज़ नहीं तो दे सर योबल लफ्ज़ देगा कि उजल मावेलो अगे तो वही बुद्दू
دا بدوح په باره کې دا ډېر عجیبه لفظ دی او ډېر عجیبه لطیفې په دې باب کې لیکلي امام غزالی هم لیکلي دي نورم بای صوفیاو لیکلي دی بدوح لفظ تو ګوره دا حیراواله د آخر نه دی بې سره یو لګوه او دی نه به خوب جوړ شي بدوح کې و د دال نه مخکې که نه ود بشي دا بدوح چې کوم استعمال دی دا استعمال خلق اصل کې کړی دی د مینې محبت تباره لیکن دې باره کې څه ډېر عجیب و غریب افسانوي څیزونه موجود دي یو دا چې په دې نوم باندې یو دوه غله وو یو ځای کې و بل ځای کې و هغه یو به قافله ولوټله نو بیا به د هغه یو خاص مهر بدوح ابه د هغې قافلې د هغې سارو کې یو خاص ځای باندې ولګو خو چې کله به بل ملک ته دی لړل نو دی به مهر وښود بدوح نو یو پوه شو چې دا زموږ ملګرو لوټلي دي دي ته نور څه نه دي ویل پکار چې بل ځای ته به لړل هم دغه چل به وشو دې طریقې سره هغه بدوح لفظ یا بدوح اسم هغې وګڼه په دې بنیاد باندې چې دا بچکونکی دی د ډاکې نه اکثر و بیشتر چې کوم څیزونه خلک د حفاظت دپاره هغې له څه تعویض لیکي یا څه کوډه کوي یا څه دم درود کوي نو هغې دپاره یا بدوح یا وی او یا لیکي تاریخ د دې دغه دی چې کله مونږ یا سره آواز کوو غایبانه نو دا یو الله ته کوو دا اوترې خبره ده چې غایبانه آواز به الله ته کولی شي نو سوال دا چې بدوح څه شی دی دا اسماء الله الحسنا کې نه دی په دې وجه یا بدوح ویل دا مناسب نه دی د دې بحثونو مقصد هغه دا دی چې زمونږ عقیده باندې محنت وشي او مونږ ته معلومه شي چې کوم نوم باندې مونږ الله ته آواز کولی شو نفرت پیلاول نه دي پراپیګنډا د چا خلاف نه ده بلکې مسلمانان په دې پوهول دي چې زمونږ عقیده کې یو بنیادی کمزوري ده هغه دا ده چې مونږ د الله پیژنګلو د مخلوق په کتابونو کوو د الله پیژنګلو د مخلوق په کتاب مه کوئ د الله پیژنګلو د الله په خپل کتاب وګئ هغه کتاب چې هغې ته صراط مستقیم وایي هغه چې د الله لپاره کوم نوم وضع کړی دی او بیان کړی دی هغه نوم صحیح دی او د هغه رسول چې کوم اسما ښودلي دی هغه صحیح دی هغې نه ښکته نور اسما دا مناسب نه دي قرآن مونږ ته آواز کوي ذروا الذین یلحدون فی اسمائه دا خو مونږ یو مثال خو د الحاد فی الاسماء دوه مثال نه ان شاء الله آینده جمعه کې خیو اقول قولی هذا استغفر الله